گران محمود خان سکزی ملی مشر گران محمود خان سکزی بربادي بسم الله الرحمن الرحيم. مهرباني كور ودان دير مهرباني كور ودان ما وقت دي يخطي بدل ما ذكرت مخ اخلاصو لس بنزلس منته دي وتديري خبري وكريري خبري القران شي بسم الله الرحمن الرحيم. د پښتونخوا وطن د ډېرې غیرتي او غړیالۍ خاورې دلته د خانه شهید په 250 کلن کې راجمع شوو د پښتونخوا وطن له هره کونجه راغلو د پښتانه کام د ډېرو درنو ټبرونو درنو سپین ږیرو د وطن دانشورانو وکیلانو د بلوچستان نېشنل پارټۍ لیډرانو د تحریک انصاف ځوانانو او نور خلکو عزیزانو ډېره شکریه مې ادا کوو عزیزانو په داسې تور تم کې په داسې توره ورځ کې چې هېڅوک یوه خبره نشي کولی هېڅوک یوه خبره نشي اورېدلی هېڅوک څوک نه پرېږدي دا څه خلک چې راغلي دي دا مشران پکښې دا کشران پکښې عزیزانو کندهاریان وایي د مور چې دی یو سړی هېڅ چا یوه روپۍ نه ده ورکړې د هر سړی په خپله اراده دلته ملګري ورور ګران نواب ایاز خان وویل چې اتفاق به کوو نواب صاحب سپلني به دودوو تر دې لوی اتفاق نشي کېدلی دونه مخلوق راغلی دی په دې کې د مراڼي د کونجه نیولې د دروګه بیا له موسخېله بیا له سیوۍ بیا د چمن تر ښاره بیا بوری بیا دوکۍ بیا لوڼی بیا اوار ژوب دا ګرد خلک په اراده راغلي دي خدای دې نه نظر کوي عزیزانو دا خبره به تاریخ لیکي دا خبره به د پاکستان خلک ویني چې د کوکي پښتانه د جنوبي پښتونخوا پښتانه په دغه تور تم کې رالل ایوب سټیډیم یې ډک کړي هېڅ چا ته چا پیسه نه ده ورکړې دا ټول په خپله اراده راغلي دي عزیزانو هر سپین ږیری هر ځوان هر کشر هر مشر یو جهان مننه چې د خپل کام و دې خبره ته دونه وخت ورکړئ عزیزانو ورونو ډېره بده ورځ را روانه ده نواب صاحب تاسو ته وویل او دوسه تلکه پښتانه و تا ته جوړه ده ستا دا کوږ مغزی ستا د سیالۍ تګ ستا پر خپل کام مینه دا د خلکو نه هضمېږي تا و کراره ته نه پرېږدي ستا وطن د دنیا جهان د نعمتونو ډک وطن دی تا وطن د پاکستان د اوبو سرچینه ده ستا وطن د پاکستان د ځنګلو خزانه ده لکه نواب صاحب چې وویل ستا وطن زه اکثره دا خبره کوم په سوره رحمان کې الله پاک انسان ته
د خپل قدرت چې بیانونه کوي یار خو ورته وایي چې دغه ته وګوره دا اسمان دا تیارې دا کیسې دا سلسلې دا خوش نه دي پیدا شوي دا مالک لري بیا سوکه انسان ته دا وایي چې ما تا ته چیش نه دي درکړي فبأي آلاء ربكما تكذبان ته به زما کم نعمتونه دروغجن کوې نو عزیزانو چې کم نعمتونه ستا په وطن کې ستا دا په جهان کې نسته دوی یو دغه شهید کوي مولانا خانزیب د باجوړ هغه د پښتونخوا وطن پر شتمنیو باندې ګرځېدلی و د هر چا خبره یې راوړې وه هغه ثابته کړې وه چې په کم وطن کې کم شی شته هغه دا خبره په خپل عالم دین و هغه ول موږ به خطا باسئ نه چې پاکستان د اسلام په نامه جوړ شوی دی په دا به مې نه خطا باسئ چې موږ سره مسلمانان یو ګزاره به سره کوو هغه ویل چې موږ مسلمانان یو شکر د خدای فضل کلمه وایي لا اله الا الله محمد رسول الله دا کلمه دوه عربه انسانان وایي هغه ول پاکستان په مجلس چلیږي پاکستان یو د آئین چې بولي عزیزانو آئین لکه کور چې چلی لکه کلی چې چلی دې ته آئین وایي چې شپانه به څنګه کوو د ملا صاحب حجره به څنګه وي د باتا کار به څنګه وي که په کلي کې شادي و ژوند به څنګه وي که خدای مکه د کلي بدي و څنګه وي که خدای مکه یو بله بده و کلی به څه کوي دې ته آئین وایي پاکستان د 50 کالو څه آئین نه پرېښو آئین معنا د کلي چارې آئین یې نه پرېښو نن چې کوم حکومت راغلی دی هغه د آئین بیخ وکېښ آئین یې له منځه یووړ په دې ټوله بده ورځ کې یوه خبره زما هېره شوه که څه هم دا موجوده حکومت موږ چندو حکومت نه بولو د ولس نماینده یې نه بولو خو بیرته کلیوال خلک دي قبایل خلک دي موږ یې کور ودانۍ وایو چې زموږ د جلسې مخه یې نه ونیوله موږ ته یې موقع راکړه موږ لیوني نه یو موږ په خپلو جلسو کې ښکنځاوې نه کوو پر موږ خپلې مندې ګرانې دي پر موږ خپلې خوندې ګرانې دي چې پر چا چې خپله مور ګرانه وي خپله خور ګرانه وي هغه د بل و خور ته ښکنځل نشي کولی هغه د بل و مور ته ښکنځل نشي کولی موږ ښکنځل نه کوو موږ لکه مکوري صاحب چې کوم بدل ویلی ده زموږ قانون دی قرآن موږ د حق پیروان نه مني غلامي زموږ لښکر زموږ کاروان عزیزانو پښتونخوا میدان پارټۍ د خانشۍ د ژوند لسه دا موږ زده کړي دي چې چاته به بد نه وایو خپل حق به چاته نه پرېږدو د بل پر دې به قبضه نه کوو عزیزانو لیکن د نن حکمرانان عزیزانو ډېر ظالمان دي ډېر ظالمان دي دمکۍ وایي دی موږ کلمه په رښتیا ویلې ده موږ خدای په رښتیا منلی دی موږ مذهب اسلام تش د 5 وختو لمونځ نه بولو موږ اسلام داسې منو لکه قرآن کریم کې چې الله پاک وایي الله پاک وایي چې زما سیوا به بل زور نه مني هغه مسلمان ښه مسلمان نه دی چې د خدای د زور لاندې و بل زور ورته څه ټیټوي د پښتونخوا ملي پارټۍ هر کارکون به د ځان سره دا وایي چې یا رب العالمینه زما پرده وکړه ستا د زوره ما سیوا که ما د بل چا زور ومانئ ما مړ که پروردګاره ما حلال که ما ورک که د خدای پر مځکه به د خدای زور منل کېږي د خدای قانون دا دی په سوره توبه کې الله پاک وایي که تا باندې ستا جایداد ستا روپۍ ستا پلانه ستا کور ستا بچیان تر دې ګران سو چې په وطن کې ظلم و ناروا و او ته غلی پاتې سوې الله پاک وایي بیا زما د غضب انتظار کوه په دې ملک کې څه شی نه دی روان
دلته به ته مظلومان تنګوې، ته به د بې ماپ د ښځو کالي کاږې، ته به د خلکو بچیان په چاڼو کې لڅوې او بیا به موږ ته وایي چې غږ مه لره چې دا کار کوي هغه د سپي زوی دی، چې په پټه خوله کښېني هغه د سپي زوی دی. معافي غواړم، خولې بدې خبرې وتې نه غواړم، داسې نه وایم. داسې به نه کوې، ظلم به نه کېږي په دې وطن کې. عزیزانو خبره روانه ده، ای زما ممبري چندانې کیسه نه ده. محمود داسې کړي ستا پارلمنټ یې په اور پسې، ستا پارلمنټ باندې موږ هغه پارلمنټ توبه پارلمنټ دوه قسمه دی، عدالت هم دوه قسمه دی. یو سیاسي عدالت دی، سیاسي عدالتونه د هغو زورورو په لاس کې چې هغه مظلوم ته نه ډوډۍ ورکوي، نه عزت ورکوي، نه نوکري ورکوي، نه پلانا ورکوي. د ځینو زورورو په لاس کې د ځینو زورورو پاکې فیصلې کوي. دغه عدالتونه منل کمزوري ده، دا عدالتونه منل نامسلماني ده، دا عدالتونه په ډبرو نه ویشتل کمزوري ده، دا عدالتونه په بیخ کاږي. عدالت معنا ده، عدالت په دا معنی چې هر انسان ته به حق رسیږي. پاکستان وایي یا خلک وایي امن د انصاف سره تړلی شی دی، چې په کم کور کې انصاف نه و کور نه چلیږي، چې په کم کلي کې انصاف نه و کلی نه چلیږي، چې په کم ښار کې انصاف نه و ښار نه چلیږي. نن دنیا ځینې لیوني لګیا دي، د پاکستان ځینې لیوني جنګي ماحول یې جوړ کړی دی، هندوستان سره جنګ کوو، د ایران سره جنګ کوو، سنیانو شیعګان سره جنګ کوو، افغانستان سره جنګ کوو. بابا جنګ د لیونیانو کار دی. جنګونه یورپ وکړل، یو جنګ عظیم وسو په کراو خلک کې مړه سو، بل جنګ عظیم وسو په کراو خلک کې مړه سو. هغه ملکونه چې په کروڑونو خلک یې سره وژلي وو، جرمني او فرانس په لکونو خلک سره مړه کړه، جرمني او روس په کروڑونو سره مړه کړه، جرمني او فرنګي په زرګونو سره مړه کړل. نن یې توبه کښلې ده. نن خلک علمونه کوي، بچیانو دپاره ډوډۍ پیدا کوي، بچیانو دپاره ښه کار جوړوي، بچیان هنرمند کوي، بچیانو ته هنر ورزده کوي. که ته لیونتوب کوې پاکستان کې دا اوس زموږ حکمرانان چې دي پټې کټې خبرې کوي، موږ د جنګ والا نه یو. جنګ نه اسلام خوښ کړی دی، نه مسلمانۍ خوښ کړی دی. امن موږ هر وخت په لمانځه کې وایي اللهم انت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام حينا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام. په د خپل مناسب پوښتنه وکړئ، دا ګرځي د امن دپاره دی، امن د انصاف سره تړلی کار. موږ د چا څه خیرات نه غواړو. پاکستان له اسمانه رالوېدلی یو شی نه دی. پاکستان د 5 ورونو کور دی، هر قام پر خپله خاوره پروت دی، پنجابی پر خپله خاوره پروت دی، سندی پر خپله خاوره پروت دی، بلوچ پر خپله خاوره پروت دی، سرایکی پر خپله خاوره پروت دی، پښتون پر خپله خاوره پروت دی. دا خاوره لکه نواب صاحب چې وویل دا پر کاڼي کاڼي موږ زله وهلي دي، پر کاڼي کاڼي موږ زله خوږ کړي دي. عزیزانو نن ورځ بدله ده، پام مه کوئ. نواب صاحب چې کومه خبره وکړه د پاکستان د عدالتو څخه لاس پرېمینځئ، د پاکستان د عدالتو څخه ځان راټول کړئ. په خپل کلي کې زموږ خلک دا چې ناست دي، دا چې ناست دي دا زموږ ججان دي، دا زموږ ججان دي. زموږ د وطن د نواب صاحب په عمر ځوان دی لیکن د وطن سپېژلی دی. دا خلک، دا موږ خلک خدای ته به مخ کوو، ولس ته به شا کوو، د خپل کور کږې وږې به په دغه کوو، په مجلس حل کوو. په 6 میاشتې کې هره بدي خلاصېږي. دا عدالتونه چې پیسې لوټي وکیلان، موږ خپل نظام جوړو، دا ولس پرې جوړوي. نواب صاحب د بنو د جرګې سره موږ لګیا سوي یو، دا زموږ د وطن ټولې شخړې. عزیزانو نن د پښتونخوا ملایمه پارټۍ سره خلک په چش ګیلمن دي، خلک په دې ګیلمن دي چې زه لګیا سم پولیټیکل ایجنټ صاحب
پلانې شیطان پلانې منافق لګیا سم خلک په بدي سره اخته کم دغه هم پښتونخوا ملیان پارټي راشي چې کاکا پرېږدي دغه هم درانه وي خلجایم سره ورونه سي پرېږده ګوجانو باندې سره ورونه سي پرېږده سنځارو پلانې سره ورونه سي عزیزانو د پښتونخوا بله ګناه والله که سته پښتونخوا دا فیصله کړې ده انشاءالله الرحمن چې سته یې دعایي د خدای فضل به خامخا پښتونخوا دا فیصله کړې ده چې د پښتونخوا پر خاوره به د دغه پښتون ولس پاچي دا خاوره به د دې ولس په لاس کې د دې ولس فیصلې به دا ولس کوي موږ ته به څوک دغه نه کوي بریتونه نه تاووي پاکستان که څوک چلول غواړي د چلولو لاره یې دا ده د سړیتوب توبه وکاږي راسې ګر توبه وکاږو راسې ګر توبه وکاږو نن دا ته په حیدرآباد کې څه حال دی په کراچي کې څه حال دی په سند کې څه حال دی ګودامونه ډک دې څه شیان رسېدلي هېڅوک یې پوښتنه نه کوي په جیلو یې منډي وهي یې ټکوي وطن یې نیولی دی اوبه دې نیولي دي ځنګلونه دې نیولي دي زه دې د دنیا په یو ارزانه مزدور بدل کړی یم زه نوره دا مزدوري نه کوم زه د پاکستان په باچۍ کې څه لرمه برخه غواړم ستا پلار بې راکوي ستا نیکه بې راکوي ستا ورنیکه بې راکوي زه خپله برخه غواړم زه پښتون یم زه پر خپله خاوره پروت یم ما له چا سره هر وخت پر خپل وطن سر مات کړی زه باچۍ غواړم باچۍ محمود دپاره نه باچۍ د نواب صاحب دپاره نه باچۍ د اختر مینګل دپاره نه دلته دوی لګیای پلانا یہ کر رہا ہے پلانا وہ کر رہا ہے زه دا نه کوم که څوک پاکستان جوړول غواړي طریقه یې دا نه ده نن هم ته لګیا یې په وزیرستان کې مړي کوي نن هم ته لګیا یې په خیبر کې مړي کوي نن هم ته لګیا یې په تیرا کې مړي کوي نن هم ته لګیا یې په بلوچ کې مړي کوي نن هم ته لګیا یې هر ځای مړي کوي او بیا وایي چې راسه ټوپک کښېږده ما سره مجلس وکړه دا د سړیتوب خبره نه ده ما سره به دای مجلس کوي د تیرا والا سره به دا وایي چې تیرا د افریدي ده وزیر ته به وایي چې وزیرستان ستا دی مسعود ته به وایي چې مسعود ستا دی ژوب ته به وایي چې ژوبی ژوب ستا دی پښین ته به وایي چې پښنګی پښین ستا دی بیا راسته د ما سره مجلس وکړه د سړیتوب مجلس را سره وکړه داسې نه ده چې ته اسمانه راغلی ته تر ما په څه شی یې ستا کرامات څه شی دی ته تر ما ښه لمونځ کولی سې ته تر ما ښه یاسین شریف ویلی سې ته تر ما ښه تبلیغ کولی سې ته تر ما ښه اتڼ کولی سې ته تر ما ښه ټک کولی سې ته تر ما چیش کولی بسکیانه چې ته به ما ته زه به ستا بادار یم ته به زه به ستا مری ما سره به کښېنې ما به انسان بولې زه نور د بل چوپړ نه شم ولی عزیزانو په موږ یې ګرد جهان جوړ کړئ زموږ په مزدورۍ موږ خپل وطن دغسې وکړو په سر یې دا راومنډله چې وروره دا د خدای د طرفه ده دا ستا نیستي دا ستا خواري دا غریبي دا د خدای د طرفه ده داسې نه ده عزیزانو خدای ظالم نه دی دلته علما ناست دي الله پاک وایي زه د هر سرکشه د رزق پوړولی یم بیا موږ ولې د لوږې مازدیګر راکښېنو بیا ولې روزګار نشته بیا ولې زما د بچي دپاره صحت پروګرام نشته بیا ولې په وطن کې ښه هسپتالونه نشته بیا ولې په مشانو کې ښه سکولونه نشته ته دا رنګه چلوې یو ووټ په 90 کروڑ روپۍ عزیزان یو ووټ په 90 کروڑ روپۍ یو ووټ نه دوی دوه نه دي په 90 کروڑ روپۍ څو سکولونه جوړېږي په 90 کروڑ روپۍ څو هسپتالونه جوړېږي په 90 کروڑ د څو غریبانو ډوډۍ دغه کېږي موږ دا نه کوو موږ الله پاک پیدا کړی یو پر ډېر غني وطن یې پیدا کړی یو الله پاک غیرتي دی الله پاک غیرتي دی پښتون قام بلوچ قام غیرتمند قام دي هغو ته ډېر زورور دغه ورکړی دی دلای لاما مذهبي دغه دی د تیبت دی څلوېښت کاله کېږي 50 د ملکه تللی دی د دلای لاما ګرد آبادي په چین کې 50 لکه نه ده چین 2 اربه دی دلای لاما ورته وایي چې ما به نه زیری
زه دا 50 لکه یم، زما خپل دود دستور دی، زما خپل مذهب دی، زما خپل دغه د ما سره به ګزاره کوي. چین 2 عربه دی. بیا آخري چې مجلسونه یې سره وکړل، دا یو ډېره هوښیاره خبره هغه وکړه یا ده وکړه چې وروره تر ازادۍ راکښته راسه چې مجلس سره وکړو. پاکستان که د ملک جوړول غواړي، بلوچ دی، پښتون دی، سندای دی، سرایکای دی، که دی مجلس سره کوي less than independence تر ازادۍ لاندې څه شي غواړي راسه سره کښېنو. دا ملک چلوو، په خوشحالۍ یې چلوو، نه د چا خیرات غواړو، نه د چا زکات غواړو، نه د چا دغه کوو، هیڅ چا څه نه غواړو چې خدای پاک زما په مځکه کې، د بلوچ په مځکه کې، د سندي په مځکه کې هر څه پیدا کړي دي. دلته علما ناست دي، د اقوام متحده قانون هم دا وایي، د انسانیت قانون هم دا وایي، قرآن کریم هم دا وایي چې پر دې باندې اول حق د هغه کام دی. دا دونې ظالمان خلک په باچۍ نه پوهېږي، په څونه بې عزتي، په څونه تکلیف، په څونه خواري افغانانو ته ملا تړلې ده. نه عزت ساتي، نه قیام پرېږدي، نه ښځې پرېږدي. سهار ماښام یې لارۍ ورته نیولي دي. بې شرمه بې حیا خلک دي چې د افغانانو جنګ نه وای کړی، ستا مور خو به روس پخوا نه برابره کړی و. افغانان ورته ودرېدل. دا د ضیاءالحق خبره ده، زما نه ده. ضیاءالحق د دوی بابا دی. دا د ضیاءالحق خبره ده. ضیاءالحق پاکستان خلکو ته بیا ویل چې افغانان مه تنګوئ، افغانانو سره کومک وکئ، افغانان ول زموږ جنګ کوي، افغانان وروسته ولاړ دي زموږ جنګ کوي. چې هغه په ټکور سو، په لکونو شهیدان سو، دلته رالو، دلته هم ډېر خدمت وکئ. د هر افغان که ازبک و، که تاجک و، که ترکمن و، که فلاناو، دویمه ژبه یې اردو یې زده کړه، د لې سبق ووایه، د لې زندګي وکړه، بس بدې واخیستل پښتانه ته یې به ځئ. تا کراچي کې ما نه پرېږدې، په لاهور کې ما نه پرېږدې، په حیدرآباد کې ما نه پرېږدې، پر خپل کور مې نه پرېږدې. خیر خدای دماغ یې خراب دی. مه کوه، خدای ته وګوره، پاکستان کاکو مه کوه. زه له خوږ به کوو، بیا به نو سره پیدا کولی. وایي اسمان نړېدلی دی. وزیر اعلی د پېښور خوارکۍ رالی کښېنستی د عمران خان د جیله سره. یو سړی نه دی، د 4 کروړو انسانانو نماینده دی، الیکشن یې ګټلی دی. وایي موږ به ګورنر راج ولګوو. ته چې ګورنر راج ولګوې بیا به موږ ولسي راج ولګوو، بیا ولکه به دې کوڅه کې یو ورځ تېر شي څوک، بیا به پښتانه خپلې کوڅې ونیسي، بیا به پښتانه خیبر ونیسي، بیا به پښتانه دیر ونیسي، بیا به پښتانه وزیرستان بند کړي، بیا به پښتانه ژوب ونیسي. ولکه یا په اسمان ولاړ یا په مځکه. لیونتوب به نه سره کوو. اوس هم ښه ولاړه ده. راسئ دا عمل وچلوو، په سړیتوب یې وچلوو. افغانستان به دې نه کوو. د هېچا سره ملک په ښکنځلو، په نفرتونو، په مرګونو پر مخ نه ځي. ملک په انصاف پر مخ ځي، په انصاف. تېر هېر راسه انصاف وکړو. راسه غریب خلکو ته دلته په سوو انسانان دي. موږ هم چې وږي خلک که څه بږ یو. قرآن کریم وایي چې کاکا دا ستا په رزق کې د غریب سره کومک کوه. دا خبره زما یېره سوه. دا زموږ جنډې یې لګولې یو ښاغلی ملګری بخت خوارکی بجلي ونیوی، رایله سو، شهید سو. د بخت د بچیانو، د بخت د کور چې در څو یو بچا پر پښو درېږي، د تعلیم خرڅ هم پر پښتونخوا دی، د ده د کور خرڅ هم پر پښتونخوا دی، د ده د لور خرڅ هم پر پښتونخوا دی، د ده د بچیانو خرڅ هم پر پښتونخوا دی. د اسمانه یې موږ پیدا کوو که د مځکې پیدا کوو. مرګ خو نشي دغه کېدای. یو سړی قرباني کوي، یو سړی سهار ماښام دلته لیکل کوي، یو سړی سهار ماښام په یخ کې دغه کوي. دا هر یو د کام سپایي دی. بخت زه نه یم ورغلی، پاتاله به ورځم، دا حق لري. دا د پارټۍ فیصله ده. بخت خدای وبخښي، خدای بخښلی دی. غریب سړی و، واړه ماشومان یې پاتې شوي دي. د ده د کور ګرد خرڅ
پښتني خرڅ باچې خرڅ نه د ده د کور پښتني خرڅ د ده د بچیانو تعلیم چې تر څو د بچیان لوڼې دي چې هر څه دي انشاءالله پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ به د بخت د کور خیال ساتي انشاءالله بخت هر وخت عزیزانو پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د دې کام چوکیداره پارټۍ ده دلته وایي خدای توبه مې ده سړی به څه کوي نه په عزت پوهېږي نه په دغه پاکستان کې د هرې وردۍ سره هر وردۍ په دنیا کې چې یو پولیس سپایي ښکاره سي ګرد خلک په آرام سي وایي بس انشاءالله خیر خیریت یادي پولیس والا ولاړ دي څوک بدماشي نشي کولی چې یو بله وردۍ ښکاره سي خلک یې احترام کوي چې د پادري وردۍ ښکاره سي خلک یې احترام کوي دلته وردۍ هره وردۍ ودالته رسېدلې ده چې پولیس والا ښکاره سي خلک په کورونو نه وځي وزنمړي په جیبو کې راګرځي پوځیان لا ګزاره یې کوله دې هم کار وکړي تا په غاړه وردۍ ده دا د ګرد تنظیم نښاني ده د ګرد تنظیم نقشه ده په دې کې ته په دې وردۍ کې ته د یو بدماش سره کښېنې سودا ورسره وکړې د بدماش سره کښېنې سیټ پر خرڅ کړې ستا د وردۍ بیا هېڅ نشي پاتې بیا هغه درته وایي څنګه یې زویه څنګه یې تا خو کار برابر شوی چې تا خو 15 کروړه جمعه اخیستې دا مه کوئ خلک چې وایي د وردۍ د پلانا ده وردۍ ځکه دوی بدنامه کړې ده مړ د پوځ سره موږ د پوځ سره د پولیس سره د پلانا سره هیڅ بدي نه لرو موږ داسې پاکستان غواړو داسې پارلیمنټ غواړو چې هلته د ولس په ووټ منتخب خلک ناست دي او ووټ یې ګټلی د پاکستان هر څه به په منتخب پارلیمنټ کې جوړیږي خارجه او داخله پالیسۍ فوج دپاره خپل چوکاټ دی د عدالت لپاره خپل چوکاټ دی د نور شیانو لپاره هر سړی په خپل چوکاټ کې اوسي او که چوکاټونه مات سي دا و سپیکر څه ووایم اوس دا راغلی و دا ته کوچله راغلی و کوچله و دغه زه ما سپیکر بولم زه اولدار سپیکر په دې بولم دا راغلی و کوچله ویل یې اوس بده خبر نه چې په قرآن لاس کښېږدم راغلی و دلته یې دغه ته ویلي و دا اوس یې زموږ ګورنر دی مجبور یم ګرد خلک لڅوم دا ته یې ویلي و چې زموږ د پوځیانو خبره سوې ده موږ ته به د پاکستان په 3 برخې کې 2 برخې سیستان راکوي په زور له محموده پوښتنه وکئ چې دی پر کم سیټ درېږي ما ورته له لالې ونیسئ یاست که څه کوي هم څه بدل اخیستی هاي څه کوئ بیا نورې خبرې نه کوم خلک پر موږ الزامونه لګوي موږ ته دا ښوونه سوې ده موږ ته خپلو پلارو مندو د وطن سره د مینې سبق راکړی دی پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ په اقتدار کې نه وه اتیا وه زه د پیراډیتوبه لا نه وم راغلی د پیراډیتوبه زه رالمه دوی هغه وخت IGI جوړه کړې وه اسلامي جمهوري اتحاد په دې کې د پښتانه ګرد مشران عوامي نیشنل پارټۍ پکښې وه ساجد ملګری ناستې بلوڅ مشران پکښې وو جمعیت علما پکښې وه دا ګرد پکښې وو د بېنظیري خلاف یې معامله جوړه کړې وه دوی را روان وو دلته یې جلسه وه موږ نه وو د بېنظیري سره موږ پارلیمنټ کې هم نه وو لیکن چونکې د ولس د رایې خلاف یې کار کاوه موږ په دغه کوټه کې په تورو جنډیو د خپلو مشرانو استقبال وکړئ موږ په بېنظیره به کار نه لرو خلک به نه پازابوئ خلک به نه دغه کوئ او دا داسې بد خلک دي دا کم خلک چې دلته جمهوریت ماتول غواړي دی مجيب الرحمن ته اقتدار نه ورکاو ملک یې مات کړئ
بیا بېنظیره خواره دوی فیصله ورته وکړه چې خامخا یې وژنو بېنظیره راغله پر پلاني ایرپورټ کراچي ایرپورټ ښکته شوه دا ډېر بد خلک دي دا په هیڅ کې نه دي د بېنظیرې سره په موټر کې د پیپلز پارټۍ د پاکستان ټول مشران ناست وو پښتانه مشران شیرپا ورسره وو اعتزاز حسن ورسره وو د سیند مشران ورسره وو د بلوڅو مشران ورسره وو دا ظالمانو بمان ورته کښېښول 2 بمه 3,500 کسه مړه شو تر ننه پورې چا دا پل نه ووه چې دا څه شي پر هغه سربیره یې بېنظیره خواره نه پرېښوه اخر یې مړه کړه دا د حسابه وتلي خلک دي دې چې وکړه هغه یې وکړه دا پاکستان دا مرګونه دا حلالول دا یو بل دا د پاکستان د ماتېدو لارې دي موږ دوی ته خواست کوو موږ هېڅ نه غواړو سم جمهوریه الیکشن وکړئ ګرد پیپل پارټي وګټي زنده باد ګرد نواز شریف وګټي زنده باد ګرد جمعیت علماء اسلام وګټي زنده باد ګرد تحریک پلانا وګټي زنده باد لیکن د ووټ عزت وکړئ الیکشن وشو ته اندازه لګوه عمران خان که لیونی و که پاگل تا ولې وزیر اعظم کوي د پاکستان وزیر اعظم دې کوي د پاکستان دغه دې په لاس ورکړل بیا هغه چې د ولس لار په مخه واخیسته اوس معامله پسې راخیستې ده چپه او راسته چې کم د اوس خرڅېږي ځان خرڅوي بل رانیسي په 90 کروڑ روپۍ لکه د ګند پسه هغه ښه پاکستانی دی او چې سودا نه کوي هغه بل پاکستانی دی تو ستا پر انصاف تو ستا پر باچي تو ستا پر دغه بیا ګرد عدالت ورته ودرېدی د تاریخ انصاف پسې نقشه پټه کړه بند یې کړئ بیا ټیجن واخیستی پر یوه خوا یې نه پرېښو بیا الکشن وشو الکشن یې وګاټه دا یې په وچ زور جن اخیستی دی دا نازولي کشنیان زه نسم ځینې خبرې کولی دا نازولي کشنیان د دا پښې نوم یې ولک کې مړ شو په دغه کې 14 نومبر باندې پر سر سر یې ویشتلي بیا په تاڼو کې چې کوم ظلم کړی دی د ښځو سره د کشنیانو سره اوس وایي دا به ته یې منئ موږ یوه کلمه ویلې د بله کلمه نسو ویلی زما دې په خدای قسم وي چې پر ګام ګام سړی مري که دارنګه بچې راسه وکړي چې پر ګام ګام مري چې پر ګام ګام موږ د چا یوه خدای یوه سجده او په دغه کې د اقبال شعر دی که د چا دی وایي ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے یہ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے ہزاروں سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات وایي ته دا یوه سجده چې ته ګرانه بولې دا د زرګونو سجدو تا خلاصوي یوه سجده کوه موږ یوه سجده کوو موږ د مور په پیو کې دا زده کړي موږ پښتانه د مور په غیږ کې دا زده کړي دي موږ د پلار په سره په دا زده کړي دي چې بچی یو خدای به مني بل خدای به نه مني یو خدای هغه هم هغه خدای چې دا کائنات یې پیدا کړي دي د هغه لار ده ګرانه به وي ګرانه به وي خو لار هغه د عاجزانو مکوري خبره ده زموږ قانون دی قرآن موږ د حق پیروان عزیزانو موږ د چا سره بد نه کوو د پاکستان د جوړېدو لار دا ده پارلیمنت به د طاقت سرچینه وي هلته به خارجه او داخله پالیسۍ کېږي عدالت به ازاد وي انصاف به کوي لیکل والا به ازاد وي لیکل به کوي میډیا ته اردو څه گپ کوي او بھائی جی बुरानियों से बोला तो इसी उर्दू शुरू कीमती कर लग गया वाला से उधर दाखिल मैं माफ़ी चाहता हूँ अपने प्यार लोगों से हम यहाँ तारीख़ तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान हमने लोगों को गालियाँ देने लोगों को बुरा भला कहने के लिए नहीं बनाए हमें यकीन था जिस अंदाज में तारीख़ इंसाफ के मैंडेट को चोरी किया गया जिस अंदाज में 1-2 नंबर की हुकूमत बनाई गई हमें यकीन था कि ये हुकूमत आइन के बुनियादी ढांचे पे हमलावर होगी इसीलिए हमने 1 साल पहले यहाँ बैठ के अख्तर जान मेंगल अहले सुन्नत वालों ने तारीख़ मौलाना नासिर अब्बास भाई ने हम सब ने मिलकर तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान की तारीख़ की बुनियाद रखी हम कुछ नहीं चाहते
ہم یہاں چاہتے ہیں کہ یہاں آئین کی حکمرانی ہو. آئین ایک سماجی معاہدہ ہے. اگر کسی آدمی کے پاس, کسی پارٹی کے پاس ساری قومی اسمبلی کی سیٹیں ہوں, انہیں یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ آئین کے بنیادی ڈھانچے کو تبدیل کر دیں. ہمارے یار لوگوں نے آئین کا کباڑہ کر دیا, عدالتوں کو بند کر دیا, ججز استعفیٰ دے رہے ہیں, اور ہم سے یہ توقع کی جا رہی ہے کہ ہم اس 2 نمبر کی حکمرانی کا ساتھ دیں. عدالتیں, سیاسی عدالتیں جبر کی قوتوں کی نمائندہ ہوتی ہیں. سیاسی عدالتیں ان لوگوں کے خلاف بنتی ہیں جو معاشرے کے لیے مثبت فکر رکھتے ہیں, جمہوری فکر رکھتے ہیں. پارلیمنٹ تب وہ ہوگی جب یہاں سے تمام پالیسیاں اوریجنیٹ ہوں گی. پارلیمنٹ گیا ہے, پارلیمنٹ نے 2 نمبر کے ووٹوں سے, عمران خان کے اقلیتی ووٹوں کو لے کے 2 نمبر کی ووٹوں سے 2/3 میجارٹی حاصل کی ہے, اور پاکستان کی حلیے کو بگاڑ کے رکھ دیا. پاکستان میں آئین نام کی کوئی چیز نہیں ہے. پشتونخوا ملیالم پارٹی اور اس کے دوستوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم ظلم کے خلاف کھڑے ہوں گے. ظلم کے خلاف کھڑا ہونا نبی مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سب سے بہترین جہاد ظالم سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے. کوئی اور کہے یا نہ کہے, ظالم سلطان کے خلاف کوئی اور کہے یا نہ کہے, پشتونخوا کا کارکن اور تحریک انصاف اور تحریک تحفظ آئین کا کارکن ہم ظلم کے خلاف کھڑے ہوں گے. نہیں مانتے ہم ظلم کے یہ ضابطے. ظلم کا نظام مرد آباد, ظالم مرد آباد, غیر جمہوری قوتیں مرد آباد. بات یہ ہے تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کیا ہے, تحریک تحفظ آئین پاکستان نے. ہم ایک ایسی پارلیمنٹ نہیں کہہ سکتے جو صحیح منتخب نہ ہو, جہاں عوام کی روٹی کپڑے کا بندوبست نہ ہو. مرشش غواړو عزیزانو, موږ دا غواړو, وای څه غواړو, موږ څه غواړو, کور د پښتانه غواړو, کور غواړو, کالي غواړو, دوی لره سیالي غواړو. موږ په جهان کې هر انسان سره وروري غواړو, کور غواړو, کالي غواړو. موږ د ټولو انسانانو سره ورورګلي غواړو. دا دنیا یو ښایسته دنیا جوړول غواړو. دا دنیا په سړیتوب ښایسته کېدای شي. دا دنیا د انسان سره په نزدېکت ښایسته کېدای شي. دا دنیا د انسان سره د مذهبونو په برداشت ښایسته کېدای شي. دنیا کې په څو مذهبونه دي, د هیچ چا سره پر دې بنیاد کرکه نه کېږي چې دی د کوم مذهب پیروکار دی. د هیچ چا سره پر دې بنیاد کرکه نه کېږي چې دی کومه ژبه وایي. د هیچ چا سره پر دې بنیاد دغه نه کېږي چې دی د کوم کاله دی. هر سړی چې رښتیا ویل, هر سړی چې د رښتیا ملګري کوله, هغه زموږ ملګری دی. دنیا کې دا وخت په سلونو ملکونه دي. هغه ملک به پر مخ ځي, هغه ملک, هغه معاشره به پر مخ ځي چې په هغه کې انصاف وي, په هغه کې د غریب سړي دپاره د ډوډۍ بندوبست وي, په هغه کې د غریب سړي دپاره د روزګار بندوبست وي, په هغه کې انسانان د انسانانو په رنګ سره اوسي. عزیزانو, زموږ وروستی وطن د خدای پاک په نعمتونو ډک دی. د دې خپلو نعمتونو د ځان په کنټرول کې د راوستلو لپاره قومي اتحاد ته ضرورت دی, قومي اتفاق ته ضرورت دی. سره کښېنو به, عقل به سره شریکوو. خدای دې د هر چا وطن د هر چا دپاره جنت کړي. خپل وطن, زموږ وطن چې زموږ په وطن کې نعمتونه دي, هغه به خلک را پرېږدي. په خواست یې غواړو, د خدای په روی یې غواړو, په خواسته یې غواړو, په زاره یې غواړو, د وکیلانو په باس یې غواړو, د ملایانو په کیله کال یې غواړو, او که مجبوره سو بیا یې سم په شنه سوچ غواړو, بیا یې سم په شنه سوچ غواړو. دا به آخري خبرې, سوچای آخري دی. عزیزانو, نه د ډېره بده, نه د ډېره بده حال ښه روان دی. مهرباني وکئ, لاس پر رواچوئ. دا جلسې له چې کوم خلک راغلي یاست, لاس پر رواچوئ, تربورګلوۍ ختمې کړئ, د انصاف پر ګرې شئ,
خپل جرګې جوړې کوي د خپل قام دپاره د سیالۍ لښکرې جوړې کوي. موږ ستاسو ټولو د ښځو نرو د کشنیانو لویانو د سپین ږیرو د کومه ځایه چې راغلي یاست پر موږ مې احسان کړی دی، پر پارټۍ مې احسان کړی دی، پر خپل قام سره مې خدمت کړی دی. خدای پاک به دا شیان نه دغه کېږي. په څو نارې کوم لږ زور جواب راکوئ چې خلک لږ به دغه سي. بسم الله الرحمن الرحیم. نعره تکبیر، نعره تکبیر، پشتونستان، تحریک تحفظ آئین پاکستان، جمهوریت، چور حکومت، غل حکومت، ناروا حکومت، ناروا پښتون ولس